پورې قسم وي دا زه په نورو درته یم په ایمانداري باندې درته یم چې زه پرون پراخ ځای باندې ولاړ یم په والله دې که یو ځوان هغه دا ښورېدلی ده په والله دې که تللې ده که نه دا فکر کړی ده چې ستا خو پر ما باندې پکار شوی دی قسم دی چې دا ویل چې دا په تا پر ځوانانو باندې کوي دا پر دې ولس کوي دا پر دې پښتنو باندې کوي که دا په اتر کې کوي په والله دې ګرانې موږ چلنجولې موږ دا ستا دمکې موږ د رجکټ کولې چې تا ویل ته پر باچا خان چوک باندې احتجاج نه کوې پر باچا خان چوک باندې دا زموږ حق دی دا احتجاج موږ درته کوو که ته دا یې چې ته به پر ارمان شیخ چوک باندې احتجاج نه کوې ته دا نن ووایه چې ته به دلته نه کوې قسم دې د سبا موږ اعلانوو دا پر ارمان شیخ چې ویل دا ستا میجر دا موږ داسې چلنج کړی ول تا ویل منظور پښتون به چمن ته نه راځي دا د منظور پښتون ولې دی چې شل شپې یې وکړې په چمن من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پښتون تحفظ مومنټ د لورلایي په دې احتجاجي جلسه کې ناست د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي صدر قدرمن منظور خان کاکا او د نېشنل ډیموکراتیک مومنټ ضلعي صدر قدرمن شریف خان او د پښتونخوا نېشنل پارټۍ قدرمن احمد خان شبوزی او دلته په مجلس کې ناست ډېرو قدرمندو عزتمندو مشرانو شبیر صاحب رازو صاحب او اطلاع کریش او ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو دا کومه پیښه چې پرون وسوله په دې پیښه کې زه خپله ورېولمه کله چې منظور پښتون هلته په پرلت کې خپل تقریر یې وکړي مجلس یې وکړي او له هغه بعد یې دا اعلان وکړه چې موږ به له دې پرلته څخه ځو او هلته وتربت هم هلته بلوڅان هم په یو پرلت کې ناست دي له دې ریاسته څخه یو مطالبه ده چې په هغه کې به موږ ګډون کوو بلکل به پر امن باندې ځو کله چې منظور پښتون له پرلته څخه را روان شویه تقریبا په روغ نیم کیلومیټر کې دلته د ډي سي دفتر ده یا تاڼه ده دا بلکل هلته مخامخ دي سره په یوه لاین کې دی پریس کلب دی نادرا دفتر دی دا ټول په یوه لاین کې دی نو چې کله موږ د منظور پښتون تر ګاډۍ له مخه درې ګاډۍ نورې ولې موږ د ده تر ګاډۍ له مخه ولو له موږ سره په هغه ګاډۍ کې د بورې نور ملګري هم له موږ سره ول نو چې کله موږ هغه چوک ته راورسېدلو پر هغه چوک باندې هلته د دې ملک د دې دا چمن د ښار پولیس ولاړ ول لیویز یې ولاړ ول او هلته افسر سره ولاړه وله او بیا څه داسې خلک هم ولاړ ول چې هغوی ماسک یې اچولی وی کله چې موږ راورسېدلو دا نورې ګاډیانې پرېښولې اول وارې د منظور پښتون وګاډۍ ته لاس ور واچوئ بلکل هلته دا یې نه وکړل چې دی یې درولې وای یا یې دی راکښته کړی وای یو داسې مور ولو لکه دغه مور چې هغه د پښین له بازاره څخه راوتی کله چې د ده ګاډۍ و دې چوک ته راورسېدله دوی مخامخ پیرنګ پرې وکوي پر دې باندې موږ هلته ولاړ ولو موږ ډېر ملګري ولاړ ولو په یو داسې طریقه باندې پیرنګونه وکړل چې بلکل موږ دا سوچ ولو دا فکر ولو چې یاره په دې ګاډۍ کې چې څومره ملګري دي دا به بلکل ژوندي نه وي پاتې شوي یعنې په هغه کې فایرنګ چې کوم کوله هغه د چمن پولیس او د چمن لیویزو کول د هغو ځای پښتنو کول یعنې څومره د شرم خبره ده په خپلو پښتنو ته توپکان په لاس ورکړي ول و هغو ته دا ویل چې ټکان پرې وکاسته یعنې داسې فایرنګ یې پرې وکوي ولکه یو ښکارزن پر سوی باندې یا پر اوسۍ باندې داسې فایرنګ قسم دی کې وکړي لکه پر منظور پښتون باندې چې کېدل او بیا په هغه کې هلته یو ښځه ولاړه وله یو دوه چیني ماشومان ول هغه دواړه ولګېدل دواړه ټپیان شول الله تعالی د هغو ټپیانو ته هم ژوند ورکړي فیلحال بچاو دي نو عزیزانو یعنې دومره پلان یې جوړ کړی وله داسې اراده یې ورته کړې وله چې منظور پښتون به پرون د دوی په فکر باندې دا مه وایه دا دوی مړه کوئ دا دوی په شهادت باندې رسوئ او د دغو خلکو او د دغو ادارو
د دغو پوځیانو او د خدای تعالی ارادې سره جلا دي و ده ته خدای ژوند ورکړي. بیا چې کله موږ له هغه ځای څخه را روان شولو دوی روډ بلاک کړی وي چې موږ د هغه بایپاس ته موږ راورسېدلو. په بایپاس باندې پر بله ګاډۍ باندې بیا فایرینګ وکړي. یعنې داسې فایرینګونه پرې کول لکه په واده کې چې څوک ټکان کوي داسې ټکانې ورباندې کول چې په هغه کې یوه د منظور پښتون ګاډۍ ولګېدله، یوه د رحمت شیراني د ژوب ګاډۍ ولګېدله، یو زموږ بل د چمن ملګری وی چې د هغه ګاډۍ ولګېدله. یعنې دلته څومره ظلم له پښتانه سره روان دی، څومره جبر ورسره روان دی. بیا د هغه بعد د هغه یوې بجې بعد په یوه نیمه بجه کې په داسې شاوخوا کې چې دا پیښه وسوله دا واقع وسوله. بیا چې کوم پرلت په چمن کې پرون د هغه پرلت هم نه ورپرې شوی چې دلته تاسو ته منظور پښتون به راغلی وي، نن دا ساس پرلت ته موږ نه درېله کړو. بیا ماښام د شپې بیا ورغلي دي په پرلت کې چې کوم خلک ناست دي هغه ته بیا اپسي ورغلې ده. بیا اپسي هغه خلک یې ویلي دي پر هغو خلکو باندې تشدد یې ورباندې کړی دی، ظلم یې ورباندې کړی دی. هغه خلک یې بیا ویلي دي هغه به تاسو ماښام پر سوشل میډیا باندې لیدلي وي چې هسپتالو کې راوړي ول. عزیزانو چې کله بیا منظور پښتون دوی ګرفتاره کړه او بیا یې دا نه ښکاره کوله چې آیا د چمن په کومه تاڼه کې دی، آیا د چمن و کومې تاڼې ته وړی دی، کلا عبدالله ته وړی دی، چمن ته وړی دی، کوڅو ته راوړی دی. بیا یې د شپې بیا یې یوړه یا پر زړه باندې ډېره اسماعیل خان ته یوړې او اوس هم تر هغه پورې دا کوم پوسټونه سیکږي چې دی اسلام آباد وړی دی، دی پېښور ته وړی دی، دی فلاني ځای ته وړی دی. دا تر اوسه پورې دا کنفرم نه دی چې دی له دوی سره په کوم جیل کې دی، له دوی سره په کومې چاوړۍ کې دی، له دوی سره په کومې تاڼۍ کې دی. نو عزیزانو یعنې دومره ظلم دومره جبر له دې تیریکه سره کول دا د دې انتها نشته. بله خوا ته زموږ دغه ملګري نورالله ترینې په کراچۍ کې پر دې باندې کښېنولی دی چې ته به په کراچۍ کې د پښتنو خبرې نه کوې. عزیزانو موږ دا امن خبره چې موږ کوو هغه ته مو نه پرېږدي. دا کم ریکارډ چې نن موږ کوو، دا کم فریاد چې موږ نن کوو له دې ریاسته څخه، له دې ملکه څخه، له دې ادارو څخه و دې ته موږ نه پرېږدي چې موږ خپل پر امن احتجاج وکړو. نن دا احتجاج موږ په دې بوري کې کوئ دلته و موږ ته په مختلفو نمبرانو باندې ټلیفونونه راکول چې تاسو په باچا خان چوک باندې احتجاج نه کواسته. دلته د پاټیانو مشران ناست دي. دا احتجاج نن موږ کستن دلته کوئ هغه مو په دې باندې کوئ چې دا د دوی زور موږ کاتئ. موږ ته ماسپینې پر دوه بچې یا موږ ته حال راکړه که دلته تاسو احتجاج وکړه موږ تاسو ټول ګرفتاره کړو. اوس به د ګرفتاره کې یو نه شي او موږ د دې تحریک دا چې دا تحریک کومه فیصله وکړه، د تحریک مشرانو کومه فیصله وکړه د دې قوم دپاره د دې وطن دپاره دا به موږ خامخا کړو. عزیزانو بله خوا ته منظور پښتون په جنوبي پښتونخوا کې په ټوله نړۍ کې په تر اتوار باندې دلته احتجاجونه اعلان کړ. موږ هم په پریس کلب مخته موږ یو احتجاج وکړه، موږ احتجاج ریکارډ کړه او امن باندې مو کړی دی او هلته پر زموږ پر ملګرو باندې اپایارونه کاټ شول. هغه اپایارونه ولې پر موږ باندې کاټ شول، څله پر موږ باندې کاټ شول؟ دا ښکاره خبره ده. په هغه جلسه کې په هغه احتجاج کې موږ یو سړی یاد کړی ویه چې دا سړی دا د پولیس افسر دی، دا دلته په افغان کډوال تنګوي، د شپې کورو ته ورځي او بې عزته کوي. په بې عزتۍ باندې هلته لوټمارۍ دوی کوي، پیسې جوړوي او هلته هغو کورو ته ورځي، بدماشانې به ورباندې کوي. موږ دا یو سړی یاد کړی وی چې دا د پولیس یو رسالدار دی، یو میجر رسالدار دی. دا د لمنو سره نه کوي، دا د دې په وطن کې نه کوي، دا د دې بوري، دا د دې وطن، دا د دې علاقې یو دلته سردار یې ځان ته یایي، مشر یې ځان ته یایي او د هغه په خوله باندې د هغه په اشاره باندې بیا پر موږ باندې اپایرونه
انعقاد کړ او بیا له هغه وجې څخه بیا موږ دا ویل ول چې دا خلک به دلته احتجاج نه کوي ولې به نه کوو د چمن د فریاد دپاره موږ احتجاجونه کړي دي موږ مظاهرې کړي دي پر امن باندې به کړي دي یا ته به د افغان خبره نه کوې دوی درته وایي چې ته به د پښتانه خبره نه کوې که موږ وهلی که موږ ترتلی که موږ په شهادت باندې رسولی موږ ستا و فریاد ته هم نه پرېږدو نو عزیزانو د انتها ډېر سخت ظلم زموږ سره په دې وطن کې په دې پښتانه بیلټ کې زموږ سره روان دی د دې دپاره موږ ته د یووالي ضرورت دی که داسې موږ یووالی نه وکړو زموږ ستاسو له مابینه خیر عثمان الله هم په شهادت باندې ویستی بیا موږ تاسو چې پر هغه باندې خاموشه پاتې شولو بیا زموږ کوم انجام ویه زموږ ځای پر دې چوک باندې ارمان شهید دی زموږ ستاسو په پښتنو پولیسو باندې په شهادت باندې ورسوئ دارنګه پرون چې کله پیښه وکړه دا یې هم په خپلو پښتنو باندې وکړه عثمان لالا چې په خپل کور کې په شهادت باندې ورساوئ دا یې هم په انګریزو باندې نه دی کړی دا یې هم په عربیانو باندې نه دی کړی دا یې هم زموږ د دې وطن په پښتنو باندې دارنګه خلک زموږ ستاسو له منځه څخه بیان شي زموږ ستاسو څخه په شهادتو باندې رسوي نو که په پرون ورځ باندې موږ بیا دارنګه خاموشه پاتې سوي ولای عزیزانو دا به زه په ایمان درته وایم نورې جنازې به هم زموږ راوتلې په نن ورځ باندې بیا د پښتون تحفظ مومن پر کور د ملګرو پر کورو باندې چاپې پروي هلته و دغه احتجاجو ته ورپرېږدل په پسنګ کې زموږ ملګري نیولي ول په کوټه کې د ملګرو پر کورو باندې چاپې ولګولې په زوب کې د ملګرو پر کورو باندې چاپې ولګولې په بلایه شپه باندې او دارنګه په چمن کې د ملګرو پر کورو باندې چاپې ولګېدي او دوی دا ورته وایي چې ته به دا احتجاج نه کوې تاسو په دې احتجاج حق نه لراسته ولې نه لرو آیا موږ د دې وطن خلک نه یو موږ د دې پاکستان د دې ملک د دې وطن موږ دلته اوسېدونکي نه یو آیا ته یې که ما له تا سره هر څه کول ته به خاموشه پاته کېږې موږ قطعا خاموشه نه پاته کېږو موږ دا فیصله هم کړې چې تا دا ستا د امکان یې موږ چلنجولې موږ دا ستا د امکان یې موږ د ریجکټ کولی چې تا ویل ته به پر باچا خان چوک باندې احتجاج نه کوې پر باچا خان چوک باندې دا زموږ حق دی دا احتجاج موږ دلته کوو که ته دا یې چې ته به پر ارمان شید چوک باندې احتجاج نه کوې ته دا نن ووایه چې ته به دلته نه کوې قسم دې به سبا موږ اعلانوو بیا پر ارمان شید چوک هم کوو ته راته ووایه اول ته راته وایه ته ځایه ښایه ته دا وایه چې ته سره کړې ده دا له افغانانو سره کړې ده چې ته چې کوم کار له ما سره کوې د هغه په ضد کې به زه تا ته په کلکه باندې د مظاهرو باندې په جلو باندې په تالو باندې هغه جواب به موږ تا ته درکړو موږ نن بیا دا ورته وایو دلته په دې جلسه کې په دې احتجاج کې دلته به د دوی د ادارو جاسوسان به دلته ولاړ وي دا جاسوسان به دا رپورټ په ایمانداري باندې ورړي په رښتیا باندې دی ورړي دا درته وایي چې تا ول موږ ته ورلسلي ولو چې دلته به ته احتجاج نه کوې دوی وکړه بیا درته وایي چې ستا په ضد کې دوی هر څه کولی شي موږ خو دا ستا دا کرنل دا ستا میجر دا موږ داسې چلنج کړی ول تا ول منظور پښتون به چمن ته نه راځي دا د منظور پښتون ولې دی چې شل شپې یې وکړلې په چمن کې دا دا ستا قوت دا ستا ادارې څه شولې پرون خو تا دا ویل چې ته راوځې زه به له تا سره هر عمل کومه موږ د پښتون تحفظ مومن مشرتابه او د دوی کارکنان ټول ولس ټول پښتانه دا وجې ته تیار ول چې موږ به پر دوی باندې ورځو خپلې ککرۍ به ورکړو خپل شهادتونه به ورکړو لیکن د دغو فوجانو د
د دغو ادارو څخه به موږ پر شا باندې نه ځو. دا هم زما د خدای په ذات سره قسم وي، دا زه په نورو درته یم، په ایمانداري باندې درته یم چې زه پرون پر ځای باندې ولاړ وم، په والله دې که یو ځوان له هغه ځای ښورېدلی دی، په والله دې که تللی دی که نه دا فکر کړی دی چې ستا خو پر ما باندې ټکان شروع دی. قسم دی کې دا ویل چې دا ټکان پر ځوانانو باندې کېږي، دا پر دې ولس کېږي، دا پر دې پښتنو باندې کېږي، که دا په اتر کې کېږي، په والله دې کې دا ویل. عزیزانو همت کول پکار دی. زه د دې بوري و ولس ته او دې ځوانانو ته موږ دا وایو که دلته نمونه سره د وطن دلته د یو علاقې پولیس که هغه له هره ایله سره که هغه له هره خیله سره تعلق لري، که دوی موږ ته دمکیانې راکړي، که دوی موږ ویروي، که دوی موږ ته دا مجلسونه دا خبرې راته کوي، موږ پولیس ته خو پخوا به موږ دا ویل چې دا زموږ د وطن خلک دي، دا زموږ دفاع کوي. ارمان خو په دې باندې شهید شویه چې د پولیس په دفاع کې راوتلی وي. نن هغو بې غیرتو پولیسو، نن د وطن هغو جاسوسانو نن پر منظور پښتون باندې ټکان کول و دوی ته شرم پکار دی. نن دا هغه پولیس دي، دا هغه بې شرمۍ ته نن رسېدلي دي، دا که له هغه قوم لاره خیله سره تعلق لري. نن تاسو وګوراسته دلته به د پښتانه د ټیمپو خلک ناست وي، د شپې ورځي، د شپې دوی ورځي، دا پښتانه تنګوي، نه پښتنو څخه پیسې ځلوړي. دا مطلب یې نه دی چې ته ووځه، هغه دا مطلب دی چې ما ته پیسې راکړه، د خپل کرپشن دپاره دوی دا کار کوي. موږ ولې پولیس ته دا وایو چې ارمان تا په شهادت ورسوئ، علي وزیر تا ونیوئ دلته په جنوبي پښتونخوا کې، عثمان لالا تا شهید کړه، دلته د عوامي نېشنل پارټۍ دا کاسۍ صاحب چا شهید کړه؟ تاسو نه ولیدل چې دا نن موږ ته دا به نن ووایم چې دا تا موږ ته تر ټولو له مخه تر پنجابي موږ ته له خپله وطنه څخه د خپلو وطنو د علاقو څخه د پولیس دي، کلي نیز دي، کې نور د دوی افسران دي، دا ټول دا پیښې چې له موږ سره کوي دا یې د دې وطن افسران له موږ سره کوي. عزیزانو دلته به ډېر دیشیان دلته راغلي وي چې دلته وګوري ته پښتون ډیسي راغلی وي، دا دلته په بوري کې امن نه وي، چې دلته کمیشنر راغلی وي پښتون وي، بیا دلته امن نه وي. نو دا د دغو پښتنو څه ضمیرونه دي؟ د دوی ضمیرونه دا دي دا پولیس چې دلته پر دې چوک باندې ماښام ټیم ولاړې وي، د دوی له لارۍ والا څخه د ټرک والا څخه دوی څومره پیسې اخلي، بیا دا پیسې د ډي سي او د کمیشنر د نورو افسرانو نور ګډې وي. عزیزانو اخري خبره دا کول غواړم موږ وپېټیمو ملګرو ته چې نن کومې دمکیانې دوی موږ ته راکوي، دا پر دې شریف باندې هغه کاڅو د پایار دا کوکای ده وراسوئ نسه د غیرته تا چا پایار ورباندې کوئ پوسې ونیسه، دا یې کوکه ده، دلته درته ناست دی، موږ درته ګرځو په دې ښار کې، تا صرف ته دا وایې چې ما پایار ورکات کړه. دلته علي وزیر ویلې زه ستا شناختي کارت نه منمه او ته په ما باندې پاسپورټ بلې، موږ ستا شناخت کارډونه نه منو او ته پر موږ باندې پایارونه کاټې کړه چې دا دوې ورځې کور ناست یو، دا یې بیا ستا په تاړه کې ناست. عزیزانو موږ په دې ولس ته دا وایو که د هر چا ورور یې وي، پلار یې وي، قریب یې وي، دلته په دې ادارو کې وي، هغه ته دا ووایي چې دا مه کوه سته، د دې کار یې لاس واخسته، دا پښتانه مه تنګوه سته. نو دوی چې دا کار له موږ سره کوي، دلته موږ د یو چا نوم اخیستی ویه پر سوشل میډیا باندې دا ویلې ول دا عمر د مهدي واخلي، د څنګه زما نوم په دغې کې اخیستی وي، په جلسه کې اخیستی وي، ما چې ستا نوم اخیستی بیا مو ودې ته فکر ویه، بیا مو ودې ته سوچ ویه چې ستا لخوا که له ما سره ستا له یارانو لخوا کله مو سره هر څه کېدل زه ورته تیار یم، په کور به د
معافي هغه ټیټه په ما کې چې په دې تنده به مې یوه راځړې بیا به معافي درڅه اخلمه تا لونتوب کړی دی ته څوک یې ته دا خبره کوې چې زه افغانه یم افغانان تېرومه ستا شناختي کارت کله ویه ستا لوکل کله وی تا ته شناختي کارت چا در جوړ کړی دی تا ته لوکل چا در جوړ کړی دی تا په دې باندې خلک خطا باسي او دغه بیا به دې ته وایو دغه چې کوم پولیس دی دغه میجر رسالدار قدرنامه باید زموږ له افغانانو ورو سره په بوري کې دا کار کوئ بیا ته انجام وګوره چې موږ به تا څه کوو دا ستا حیثیت دی ته خو که ته که د ورور دی که د پلار دی که د اکا دی تاسو په دې چاوړۍ کې د دې چاوړۍ افسان سپیه د دوی ښځې تاسو مه وساتاست نن یې په دې مقابله کې به تا ته یو وزارت درکړي د دوه میاشت لپاره ته خوشحاله یې ستا پر دې وزارت د نالت وي چې هغه یې په دې مقابله کې درکړی دی چې ته د دې پوځیانو د دې ادارو د دې د کرنل د میجر صاحب سپی ورساتې نن بیا را روان یې چې زه الکشن کومه تا خو دا د دوه میاشت لپاره چې چا راوستلی په هغه باندې ته شکر وکړه دا ولس دا بیا دومره بغیرته دی دا بیا دومره کمزوری دی چې تا ته به په جنرال الکشن کې بیا اوټ درکوي ته راووځه و دې ولس ته په قرآن به پر مخ در توکي خلک ستا حیثیتونه پېژني تاسو پېژني عزیزانو همت مه کړی دی که نه تیریک له خوا څخه هر عمل اعلان شوی باید موږ تاس همت ورته وکړو غیرت ورته وکړو په مړاونه باندې کور مو ودان د ټولو خلکو شکریه دا ټول د سیاسي پارټیانو منم